ظاهری طور باندې تکلیف رسیږي. او د زغری تعبیر علما بیانوي چې پیغمبر علیه السلام په زغره کې لاس ورکړ، آرام ورته ملو شو. دغه زغره مدینه منوره ده. که چېرته مسلمانان په مدینه منوره کې ایثار شو او جنګ لپاره بهر ونوتل، نو آرام او سکون به ملو شي. پیغمبر علیه السلام دا درې تعبیرات صحابه ته بیان کړو. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي کافران په مسلمانانو باندې حمله کوي، خو لیکن تاسو بهر به نه وځئ. که چېرته حمله په مدینه منوره کې وکړله، نو موږ به بیا ورسره جنګ وکړو، او که نه نو بهر موږ د جنګ لپاره نه وځو. بعضې صحابه نوجوانانو جذباتي وو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته عرض کوي، ای د الله پیغمبره، ولې دا یهودیان و مونږ سره دومره پورې بغض کوي، او دا د مکې کافرانو مونږ مجبوره کړو، د مکې معظمې نه راغلو، اوس په مدینه منوره کې په مونږ باندې حمله کوي، مونږ به په کور کې جنګ کوو؟ نه، بلکې مونږ به وځو او د دغه کفارو سره به په میدان باندې جنګ کېږو. دا الله پیغمبر ورته وایي ښه ودرېږئ، زه کور ته ځم او واپسۍ کې روزم. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کور ته ننوته، دوه یې زغرې واچولې، جنګي خول یې په سر کړ، توره یې راواخیسته او مسجد نبوي ته راووتو. چې کوم مشران صحابه دي، حضور علیه السلام مبارک ته عرض کوي، ویې د الله پیغمبره، خیر دی نوجوانان دي، جذباتي دي، خبره دې نه وشوله، بس تاسو چې څنګه خوښه یې، ستاسو څنګه مشوره یې، هماغسې به موږ وکړو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي، وایي د الله پیغمبر چې کله د جهاد لپاره زغره واچوي، نو به واپس نه کوځئ، نه اوس به ځو د جهاد لپاره. حضور علیه السلام د صحابو سره روان شو. 1000 مسلمانانو لښکر دی، او دا د احد په میدان کې د 3000 کافرانو سره جهاد ته مخامخ کېږي. خو دغه 1000 چې کوم د صحابو لښکر و د مسلمانانو، د دغې نه 300 منافقان او بعضې مسلمانان دا د منافق په مشوره باندې، د عبدالله ابن ابی ابن سلول په مشوره باندې دا راواپس شو. په لاره کې ورته قسمه وسوسې په زړه کې ور واچولې، خدای راواپس کړو. 700 مسلمانان د احد غزا نه روان شو او د کافرانو سره جهاد کړو. پیغمبر علیه السلام مبارک صحابه ډلې کړو، یوه دسته او یوه ډله یې د 50 کسانو چې د هغې مشرانه د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه له ورکړله، او د جبل الرمات په غر باندې وخېجول. یوه وړه غونډۍ ده، د حاجیانو او عامرینو د عمرې والا خلکو لیدلې ده، د جبل الرمات غونډۍ ده، په هغې باندې 50 صحابه د عبدالله ابن جبیر په مشرۍ کې په هغې باندې کېنول. او پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې که مونږ شکست خورو او که مونږ ته الله فتح راکوي، که په مونږ باندې هر حالت تېرېږي، لیکن تاسو به د جبل الرمات دا چې کوم وړه غونډۍ ده دا به نه پرېږدئ، بلکې په دغه ځای باندې به پهره ورکوئ او خپله ډیوټي به سر ته رسوئ. د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ جهاد شروع شو، جنگ شروع شو. مسلمانانو ته الله تعالی په دغه جنگ کې د جنگ په اوله حصہ کې الله
جلاله فتح ورکوله. ځکه دغه کافرانو د ځان سره جنکۍ راوستې وې، الله خپلې بیبیانې راوستې وې، نونې ځان سره راوستې وې، او هغې ورته د دغه جنګ په میدان کې شعرونه ویلې چې نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وانت وان تفارقوا نفارق. فرمایي مونږ د مالدارو خلکو نونه یو، مونږ په قالینونو باندې مزلې کوو، مونږ په نرم نرم ځي باندې ګرځو. نن مونږ تاسو سره د احد میدان ته راغلي یو، او د بدر کې چې کوم کافران مردار شوي وو د هغې بدله به اخلئ. که د هغې بدله مو واخیستله نو مونږ به په غېږو کې اوچت کړو، او که نه چېرته تاسو واپس شولئ او تاسو د میدان نه وتښتېدئ نو مونږ به د تاسو نه جدا شو، تاسو نه به جدا والی اختیار. نو لږ وخت نه و تېره چې د احد د میدان نه کفار په تېښته باندې شو، او مسلمانانو ته ډېر غنیمت پاتې شو. صحابه کرام د غنیمت په راټولولو باندې لګیا شو، او مال غنیمت په خپل منځ کې تقسیموي. تقریبا په دغه جبل الرمات باندې چې 50 کسان پیغمبر علیه السلام درولي دي، په دغې کې 40 صحابه عبدالله ابن جبیر ته وویلې چې مونږ به لاندې کوشو، مال غنیمت تقسیمیږي، مونږ به هم پکې حصه واخلو. بعضې صحابه وویلې چې نه، مونږ ته حضور علیه السلام ویلي دي چې په دې ځای باندې کښېنئ او تاسو به نه راکوزېږئ. بهرحال د الله د قدرت کارونه دي، څه چې په تقدیر کې لیکلی شوي د هغه تقدیر مطابق فیصلې کېږي. 40 صحابه لاندې طرف ته رامنډې ووهلې دپاره د مال غنیمت د حاصلولو، او 10 صحابه بره پاتې شو. په دې دوران کې کافرانو د شا طرف نه حمله وکړه، او جبل الرمات غونډۍ ته راوخته. 200 اسونه ورسره دي، او په دغه 10 صحابو باندې حمله وکړله. لیکن ما درته وویل د تقدیر فیصلې دي. 200 اسونه دا رامنډه وخي، او یو وړه غونډۍ د دومره لوړه غونډۍ هم نه ده چې یو سړی د لاندې یخ نه کاڼې اوچت کړي اوبه دی ولي نو دا په دې غونډۍ باندې اړولی شي، دومره غونډۍ ده. خو لیکن د الله د تقدیر فیصلې دي. 200 اسونه رامنډې وخي، شور جوړ دی، 10 صحابه دا په شهادت باندې رسیږي، لیکن لاندې مسلمانانو ته خبر نه میلاویږي چې دا 200 اسونه راختلي دي. 10 صحابه شهیدان شو، جنګ نښتی دی، خو دا معلومات لاندې صحابو ته نه کېږي. په دې کې د پیغمبر علیه السلام مبارک تره دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته شهادت ملو شو، او دا چې چا شهید کړ دا د حضرت معاویه مور وه، د معاویه مور وه، د ابو سفیان بیبي وه، د عتبه لور وه، او د ولید خور وه، هنده یې نامه وه. دی بیا وروستو ایمان راوړو، بیا وروستو مسلمانه شوه. هندي د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د حضور تر مبارک دی، غوږونه یې ورله کټ کړ، پوزه یې ترې کټ کړله، شونډې یې کټ کړلې، زړه یې ورله وسېره، او د امیر حمزه په کلیجي او په زړه باندې چپونه ولګول. دا حضرت هندي رضی الله تعالی عنہ. خو دغه وخت لا په اسلام باندې نه وه مشرف. کله چې د بر نه 200 اسونو والا سوار کفارو حمله وکړله، مسلمانانو ته یو اذیت او تکلیف ورسېدو. په دې دوران کې ابلیس راغلی، په هوا کې یو آواز وکړلو
وی خبردار خلق یو اعلان واورئ وی آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم شهید شو. دا آواز ابلیس او شیطان وکړو چې کله دا آواز د مسلمانانو غوږونو ته ورسېدو، د صحابه غوږونو ته ورسېدو، نو د مسلمانانو نه یو هیبت ور باندې راغلی، قوي قوي مسلمانان د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت هغه دومره پورې هیبت واخیسته، تورې د لاس نه پرېوته او حیرانه ودرېده. نضر بن انس د انس نضر بن انس ورته وایي ای عمره توره راواخله د کفارو خلاف وجنګېږه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي، ورته فرمایي چې نضره د حضور علیه السلام د شهادت آواز دې واورېده، د بدن نه مې دم وتښتېده، په بدن کې مې قوت او طاقت نشته چې د کافرانو خلاف وجنګېږم. ځکه دا یو لوی د غم آواز و چې د صحابو غوږونو ته راغی. بهرحال ډېر مسلمانان په دې کې شهیدان شو، یو څو کسان پاتې شو، تقریبا 11 صحابه دا د حضور علیه السلام سره نږدې پاتې شو. په دغه 11 صحابو کې یو ابوبکر صدیق، یو علی المرتضی او مصعب بن عمیر او حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ. مصعب بن عمیر دا ډېر مالدار صحابي و، خو لیکن د اسلام د راوړلو نه مخکې د ده سره ډېر زیات دولت و، او دی چې کله مسلمان شو نو ډېر غربت ور باندې راغی، تر دې پورې چې لمن یې شلېدلې وه، په لمن کې پیوند لګولی دی او د دغه پیوند دپاره کپړه نه وه، بلکې د کپړې په ځای باندې سرمن ګنډلې وه. حضور علیه السلام چې شاته وکتل، مصعب بن عمیر ته وکتل، پیغمبر علیه السلام په ژړا شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوښتنه کوي، وایي قربان شم یا رسول الله ولې ژاړئ؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي مصعب بن عمیر د اسلام د راوړلو نه مخکې دومره مالدار و چې لکونه اشرفه او دیناره به په لاسو کې اړولې رالولې، لیکن نن د اسلام د راوړلو نه بعد مصعب بن عمیر دومره غریب دی چې په لمن کې پیوند دپاره کپړه نشته دی، بلکې د کپړې په ځای باندې سرمنه ګنډلې ده. دا صحابه د حضور علیه السلام مبارک سره په دغه میدان کې موجود دي. 15 د انصارو صحابه دي، یوه زنانه ده او 4 دا کسان دي، ابوبکر صدیق دی، علی المرتضی دی، مصعب بن عمیر دی او ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ. په دې دوران کې دا مصعب بن عمیر په شکل او صورت کې د حضور علیه السلام مبارک سره هم شکل و. په شکل او صورت کې پیغمبر علیه السلام سره څه قدر برابر سمون خوړلو. یو کافر आवाज وکړو، الا ان محمدا قد قتلته. په مصعب بن عمیر باندې دا کافر گزارونه وکړو او دوی ویل چې دا مې چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړو. आवाज یې وکړو چې خبردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ما شهید کړو. الا ان محمدا قد قتلته، محمد صلی الله علیه وسلم ما شهید کړو. او گزار په مصعب بن عمیر باندې ډېر صحابه شهیدان شو. مصعب بن عمیر شهید شو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک د پاسه د خپل ځان وغوړولو او د حضور علیه السلام د ذات دفاع کوي. د تورو گزارونه کیږي، د نیزو او د غشو گزارونه کیږي. علما لیکي 4 زخمونه دا د ابو دجانه په بدن باندې ولګېدل، تر دې پورې حتی شلت یداه، لاسونه شل شلو، لاسونه یې کار پرېښودو. دا خپله سینه مبارکه د حضور علیه السلام د پاسه سمنوله.
په دې دوران کې ابوبکر صدیق سے بیا وړاندې ولاړ او حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه السلام نه یو څو قدم وړاندې ولاړ او لګیا دی غشي ولې حضور علیه السلام مبارک ته چې پته ولګېده چې زما دومره کافران زما دومره صحابه دا شهیدان شو. سعد رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام داسې کته خو چونکې ابو دجانه د پیغمبر علیه السلام د پاسه پروت دی دفاع کوي د حضور علیه السلام د بدن پیغمبر علیه السلام ته سعد نه ښکارېده. پیغمبر علیه السلام ابو دجانه ته وایي ابو دجانه لږ د سینه د اخوا کا حضور د ابو دجانه د سینې نه د خپل سر را بهر کړ. حضرت سعد ته ګوري چې دا سعد څنګه غشي وړي. سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ورته عرض کوي نحردک یا رسول الله زما سر د ستا د سر مبارک نه مخکې قربان شي زما سینه د ستا د سینې نه مخکې قربان شي. لا یصیبک سهم قوم اصل د کافر غشه ستا سینې ته راورځي تا ته تکلیف در ونه رسوي سر مبارک دې پناه کړي. په دې دوران کې د حضور علیه السلام سره یو صحابیه ده زنانه ولاړه ده. دغه زنانه په کفارو باندې غشي ورول شروع کړو. یو کافر راغی په دغه زنانه باندې ګزار وکړ. دا لاس یې په توره باندې ولګېده هډوکی یې مات شو پټونه کټ شو رګونه کټ شو لیکن د سرمن یو رګ پاتې د سرمن یو ټوټه پاتې شوه بهر سرمن پاتې ده. هغه زنانه پسې دا لاس زنګېږي زنانه په دې لاس باندې خپه کېښوده مټ پلیچک ورکړ لاس یې له ځانه کټ کړ او په دې کیڼ لاس په دې ګس لاس کې توره راواخیسته د کافرو خلاف یې بیا جنګ شروع کړ. په دې دوران کې ام سلمہ او بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه اوبه راډکې د اوبو نه مشکونه راډکړي دي. صحابي فرمایي وایي پټې رانغښتې وي پنسې رانغښتې وي روچتې کړې وي او په مشکونو کې به اوبه راچولې او د احد په زخمیانو باندې به ورچولې د هغې په خولې کې به ورچولې ځکه هغې ډېر زیات تږي شوي وو. پیغمبر علیه السلام چې وکتل د کفارو اسونه دي په شهیدانو باندې او په زخمیانو باندې د پاسه خپې ږدي. پیغمبر علیه السلام مبارک صحابو ته وایي زما دا صحابه د دې میدان نه لږ اخوا کوي د جنګ د میدان نه یو سایډ ته کوي لاندې یو خوړ وي دې خوړ ته کوز کوي چې دا د کافرانو اسونه ورباندې خپې ږدي. لیکن ډېر بې غیرتي پیغمبر دی د محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه مینه ده چې رحمت للعالمین پیغمبر دی. راوچت شولو صحابو ته وایي ما دغه زخمیانو صحابه خواله ورولئ دا شهیدان شوي دي بعضې صحابه زخمیان دي په خپلو وینو کې لطفت دي چې زه د تسلۍ لپاره ورشم او دغه صحابو له تسلي ورکړم. پیغمبر علیه السلام چې دی خوړ ته راکوز شو نو یو صحابي دی د انصارو هغه په خپلو وینو کې دا سر خوځوي راخوځوي رنګ یې سور شوی دی سر یې په دې خپلو وینو کې پروت دی ویښتان یې داسې په وینو باندې سور دي. رسول الله مبارک یې دا سر روچت کړ او په خپله غېږه کې کېښود او دغه صحابي ته وایي چې ډېر تکلیف دی در باندې خیر دی مه خفه کېږه هغه دنیا به دې الله ښایسته کړي الله به درله جنتونه درکړي خیر دی ته په دې باندې مه خفه کېږه. انصاري صحابي ډېر زخمي دی خبرې نشي کولی وینې ترې روانې دي په زخمونو کې لت پت دی په وینو باندې سور دی په سر مبارک سره اشاره کوي او عرض کوي د اشارې نه داسې معلومیږي. راوي فرمایي رسول الله مبارک ته وایي ای آقای دو جهانه زما مخ په وینو باندې سور دی زما سر په وینو باندې سور دی خپلې کپړې په وینو باندې مه ګنده کوه خیر دی ما ته تکلیف دی زما سر لاندې په خاورو کې کېږده چې زما نه روح لاړ شي زه دې په خاورو کې پروت یم خو لیکن خپلې کپړې زما په وینو باندې مه ګنده کوه. رسول الله مبارک بیا دا سر راواخیسته او په خپله غېږه کې کېښوده او په داسې حالت کې ترې روح ووته.
خوش قسمت صحابي د اسلام د دفاع لپاره جنگيږي په خپل وینو کې لطمت بدن یې سور دی په وینو په بدن باندې د نیزو او د تورو زخمونه دي سر د رسول الله مبارک په غیږ کې پروت دی او روح ته پرواز وکړ په دې دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک له تسلی ورکړي ورته عرض کوي اے الله پیغمبره مونږ ژوند یو مونږ د اسلام لپاره جنګیږو تاسو په خپل صحابه باندې دومره خفګان مه کوئ تاسو زړه دومره خفګان او تکلیف مه ورکوئ مونږ ژوند یو د اسلام لپاره جنګیږو حضور علیه السلام حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ عرض کوي ورته فرمایي ما ودروي زه د مسلمانانو ته आवाज ورکوم چې زه ژوندی یم راشئ او د دې کفارو سره وجنګېږئ دغه صحابه راپاڅېدل د کفارو خلاف بیا را ژوندي شو بعضې صحابه پکې داسې یو ځای ورته ناستې دي چا ترې پوښتنه وکړله ولې چې یو ځای ورته ناستې وجنګېږئ د کفارو خلاف جنګ وکړئ هغه ورته وایي زما د الله په ذات باندې قسمي محمد عربي شهید شوی دی موږ له اوس جنګ خوند نه راکوي دا ورته عرض کوي تاسو له جنګ خوند نه درکوي وایي موږ له ژوند خوند نه راکوي ودرېږئ او د اسلام دپاره وجنګېږئ او دغه مسلمانانو له شکست ورکوي په دې دوران کې صحابه راوچت شروع تورې راواخیستلې او د کافرو خلاف یې بیا جنګ شروع کړلو چې کله بیا جنګ شروع کړلو بیا مسلمانانو له الله فتح ورکوي په دې دوران کې بیا ابلیس راغی شیطان راغلی او یو آواز یې وکړلو چې ای صحابه شا طرف ته وګورئ کفارو در باندې حمله وکړله شا طرف ته وګورئ حمله وکړئ او د دغه کفارو سره وجنګېږئ حالانکې دا کافران نه دا مسلمانانو دا صحابه د شا طرف نه دوباره را ژوندي شولو او په کفارو باندې حمله کوي لیکن میدان جهاد دی مسلمانانو باندې یو هیبت راخورو د پیغمبر علیه السلام د شهادت بیان یې اورېدلی وو مسلمانان ډېر زیات شهیدان شولو مسلمانانو چې شا اړخ ته وکتل یو دمې حمله شروع کړله په دې دوران کې د حذیفه رضی الله تعالی عنہ پلار دی حضرت یمان رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو په ده باندې حمله وکړله چونکې دوی په نظر کې خطا شو دوی خو آواز واورېده چې شا طرف نه کافران دي دوی فورا حمله وکړله حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې وکتل आवाज یې وکړلو هذا ابي دا زما پلار دی حضرت یمان رضی الله تعالی عنہ دی لیکن مسلمانانو چې تر څو دا आवाज اورېده نو حضرت یمان رضی الله تعالی عنہ پر شهادت باندې رسولو هغه شهید کړو دا غي نه بعد مسلمانانو یو زبردست حمله دا په کافرانو باندې وکړه کافران وتښتېدل ګڼ شمېر مال غنیمت ته نه پاتې شو مسلمانان راغون شو هغه مال غنیمت تقسیمولو په دې دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مال غنیمت نه دیت د پاره مال راډړې تکو او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورکو او ورته ویل چې اے حذیفه دا ستا د والد محترم د حضرت یمان رضی الله تعالی عنہ دیت ته حضرت حذیفه دا دیت واخیستل دا یې قبول کړلو او واپس مال غنیمت کې کېښودو او دا یې پیغمبر علیه السلام ته دوباره حواله کړو چې زه د خپل والد محترم دیت ما قبول کړلو او ما واپس دا د دیت والا مال غنیمت ته حواله کړو نو علما لیکي د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ صفت با تر اخره پورې په هر ځای کې کېدو چې حضرت حذیفه هغه صحابي دی چې د خپل والد محترم دیت قبول نه کړلو او هغه مال یې دوباره مال غنیمت ته حواله کړو
ډېرو صحابو ته شهادت ملو شو. دا چې کوم د پیغمبر علیه السلام خوب چې په اول کې لیدلی و چې زه په خوب کې وینم چې غوا حلالېږي، نو د هغه غوا حلالېدو تعبیر رسول الله مبارک خپله باندې ویستلی و چې دا به زما صحابه شهیدان کېږي په دې جنګ کې. او توره په خوب کې لیدلی وه چې توره مې کنډمه شي، نو دغه تعبیر رسول الله مبارک دوه قسمه ویستو. یو دا چې زما د خاندان نه به پکې څوک شهیدان کېږي چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شي، او بل تعبیر یې داسې ویستلی و زما بدن ته به نقصان رسېږي، زما بدن ته به تکلیف رسېږي. د پیغمبر علیه السلام مبارک غاښ مبارک ته پکې تکلیف ورسېده او یو غاښ شهید شي. او چې کوم اصغر یې لیدلې وه پیغمبر علیه السلام مبارک هغې تعبیر داسې ایستلی و چې د اصغره مدینه منوره ده، که تاسو د مدینې منورې نه بهر ونه وتئ نو تاسو ته به تکلیف ونه رسي، او که په مدینه منوره کې پاتې شوئ نو په دې کې به درته آرام میلو شي. خو بهرحال ما درته وویلې الله د تقدیر فیصلې وي. په دې دوران کې رسول الله مبارک د مسلمانانو سره ناستې دي. یو کافر د کاڼي گزار وکړلو، پیغمبر علیه السلام په تندي باندې ولګېده. تقریبا 6 ځایه یا 7 ځایه په مخ کې زخمونه جوړ شولو، غاښ مبارک نیم شهید شلو، تندی مبارک شهید شلو، اننګي مبارک کې د غشي گزار ورننوتې و، اننګې مبارک یې زخمي شوی و، وینې ترې لاندې روانې دي، شونډه مبارک یې زخمي شوې وه، زنه مبارک یې زخمي شوې وه. تقریبا په مخ باندې 6 ځایه یا 7 ځایه زخمونه جوړ شوي وو. پیغمبر علیه السلام مبارک په دې دوران کې په دې خپله ږیره مبارکه باندې داسې لاس راښ کړو، نو د مخ نه دا وینې په ږیره راپرېوتې وې او ږیره مبارک یې ټوله په وینو باندې لمده وه. رسول الله مبارک چې دا لاس راښ کړو په دې ږیره باندې او د خپلو لاسو ته یې وکتل، نو دا په دې وینه باندې ډېر سره و. نو دا لاس یې داسې بره وڅنډل او د دې قوم نه یې یو ګیله وکړله چې هغه قوم له به الله څنګه کامیابي ورکړي چې د هغې په خپل نبي باندې ګزارونه کوي او د خپل نبي بدن ته داسې نقصان رسوي. دا د احد واقعه وه چې کله صحابه د کفارو خلاف 700 صحابه میدان جنگ ته راغلل. ټوټل 1000 کسانو 300 تنه د عبدالله ابن ابی ابن سلول په مشوره باندې څه منافقان او بعضې صحابه دا په لاره کې ستانه کړل. 700 صحابه دا د 3000 مکافرانو خلاف د احد میدان ته راووتل. غزا ورسره وشوله. الله تعالی د احد میدان کې فتحه د مسلمانانو نه ورکړله. کوم تکلیف چې مسلمانانو ته ملو شو چې 10 کسان د جبل الرمات چې کوم غر او غونډۍ ده د هغې د پاسه شهادت ملو شولو. د عبدالله ابن جبیر په مشرۍ کې هغې ته تکلیف ملو شولو. دا د الله د تقدیر فیصله وه. دا د مسلمانانو په قسمت کې داسې لیکلي وو. مسلمانان مدینې منورې ته راورسېدل. کوم مسلمانان چې شهید شوي دي د هغې بیبیانې جړاګانې کوي، د هغې لوڼه جړاګانې کوي، د هغې میاندې جړاګانې کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه صحابو له یو قسمه تسلیم ورکوي او ورته فرمایي چې زما په کور کې امیر حمزه شهید شوی دی، هغه هم د دنیا نه پرده وکړله، لیکن زما په کور کې په امیر حمزه باندې څوک د جړا هم نشته دی چې څوک راشي او په امیر حمزه باندې ودرېږي او جړا وکړي. مړی په کور کې پروت دی، امیر حمزه په کور کې پروت دی، لیکن د جړا څوک نشته دی چې په امیر حمزه باندې وجړي. صحابه چې د رسول الله مبارک دا خبره واورېده خپلو بیبیانو ته یې وویلې لاړ شئ د پیغمبر علیه السلام کور ته او د پیغمبر علیه السلام په تره په امیر حمزه باندې جړا وکړئ. نو د صحابو بیبیانې راغلې د پیغمبر علیه السلام کور ته په امیر حمزه رضی الله تعالی عنه باندې جړا وکړله، نوحه یې وکړله. بیا ورته حضور علیه السلام وفرمایل ځئ تاسو واپس لاړئ شئ، خپلو کورونو ته لاړ شئ، خپلو مړو باندې وجاړئ. لیکن کله چې د احد شهیدان دفن شولو او د هغې جنازې وشولې، نو پیغمبر علیه السلام د هغې نه بعد
پمړو باندې نوحه بند کړله او وی فرمایل چې خبردار الله تعالی نوحه پمړو باندې جړا کول ویر کول خپل ځانونه وخل وستان شو کول دا الله تعالی حرام وګرځول د احد د شهدا نه بعد الله تعالی پمړو باندې نوحه کول حرام وګرځول چې پمړو باندې وا تاسو نوحه نه کوئ تاسو باندې جاړئ چې تاسو مخونه وخی تاسو خپل وستان وباسئ تاسو خپل ګریوانونه شلوئ دغه څه الله تعالی کا کارونه حرام وګرځول نو الله تعالی د سورۃ آل عمران په آیت نمبر 121 نواخه تر چند آیاتونو کې د احد د غزا بیان کړی دی چې هغه د تمام اول تر اخره پورې وکړو الله تعالی دغه قال الله قال رسول خپل عظیم دربار کې قبول او منظور فرمایي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف صلی الله علیه